ځکه دا زمونږ د اهل السنت والجماعت عقیده ده چې حضور پاک مبارک په خپل قبر کې جمدی دی، بلکې ټول پیغمبران جمدی دي. یو ځل صحابه کې نبی علیہ السلام او فرمایل وی تاسو چې په ما سلام اچوي زه به اورم، من صلی علی نائیا ابلغته، څوک د لرې دی نه په ما سلام اچوي نو ما ته فرشتې را رسوي. ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، دا الله فرشتي دي پرې مخ د ځمکه چکر لګی او چې څوک په ما درود سلام وي ما ته را رسوي. او من څوک چې په ما صلی علی عند قبری، چې زما د قبر خوا کې په ما سلام اچي، سمعته زه اورم. حدیث کې راځي جواب هم ورکوي نبی علیہ السلام. څوک چې په سلام د قبر مبارک مخ کې واچوي جواب هم ورکوي اوري هم. نو صحابه فوراً تپوس کوي قد ارمت یا رسول الله، ته خو چې په خاورو کې پریوځې نو بیا به د وجود خاورې شوي نه، موږ له به جواب څنګه راکې او زمونږ سلام به اورې، ته خو به خاورې شوي په قبر کې څو ورځې پس. وی ان الله حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، وی الله په ځمکه دا حرام کړی دی چې د پیغمبر غوښه دې وخوري، ځمکه د پیغمبر غوښه به نه خوري. او بل حدیث کې راځي الانبیاء احیاء فی قبورهم، پیغمبران په خپلو قبرونو کې جمدي دي. روح نه ګورې، روح خو د هر چا جمدی دی، روح خو د کافر هم جمدی دی، هغه له الله چې سزا ورکوي نو که روح یې مل وي نو سزا باندې به ولې پرېږده. روح خو د کافر هم جمدی دی، روح خو د مسلمان هم جمدی دی، روح خو د فاجر او د کافر هم جمدی دی. ولې که روح مل شي نو بیا به دې په سزا څه پوه شي او په خوشحالۍ به څه پوه شي. روح بدن دواړه د حضور پاک مبارک په قبر کې جمدي دي، د ټولو پیغمبرانو ښه دغه رنګې شهدا هم بل احیاء عند ربهم یرزقون. الله د شهداو متعلق وی چې دا په قبرونو کې جمدي دي او الله رزق روزي ورکوي. فرحین بما آتاهم الله چې ولکم نعمت ورکړي په هغوی دي خوشحاله. نو زما تاسو ته نکته دا دی چې هر کله انبیا او پیغمبران په قبرونو کې جمدي دي نو حضور پاک متعلق دا عقیده ده چې هغه په قبر مبارک کې جمدي دي. او دان واوره چې دوی په قبرونو کې منځونه هم کوي. نبی علیہ السلام فرمایي صحیح حدیث دی وی موسی علیہ السلام میں اولید په قبر کې یصلی چې منځ یې کاو. نو د حضور پاک په ګوان کې مدینه منوره کې چې څوک اوسېږي او لا عیار شي د حضور پاک مبارک په ګوان کې اوسېږي او د حضور پاک سره خوا کې چې د چا ګونډي خوا کې د چا ګونډي او د هغه په ګون کې اوسېږي د ده نه غد د برکت خاوند بل کیدی شي نه. ما به کله هلته یو مؤذن د مدینه منوره کې بانګ وي چې ډېر خشته بانګ وي، داسې بانګ وی چې سړی وی خدای د هغې رانه بار راوویسته. نو ما به وی ملګرو ته مې زه خو یو ځای کې حیران شم چې دا مؤذن او هغه چې اشهد ان محمد رسول الله وی که نه او دا محمد لفظ وی نو سړی وی چې خدای نو دا ژبه وله ښکل کړم او که زه چل ورسره وکړم. نو مې چې دې دا وی چې اشهد ان محمدا رسول الله نو حضور پاک مبارک به څونه خوشحاله. او بیا حذیفی صاحب چې د مدینه شریفې امام مونځ کوي او د سنت طریقې مطابق کم خشته ښکلې مونځ کوي او عموما هغه آیتونه په مدینه منوره کې ویلولي چې د هغې تعلق د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره نو څونه به خوشحاله حضور پاک مبارک. نو دغه جمع کې چې ته شریک کومه جمع چې قاری اواز حضور پاک اوري او کم جمع چې د حضور پاک په ګون کې ادا کېږي او کم د هغې په جومات کې ادا کېږي د دې نه برکتي انسان بل کېدی شي. ما ته خو نه خیال د علماو دا فیصله ده چې اختلافات پکې شته خو فیصله بیا د جماهیر او اکثر علماو دا ده. خو پر یو ټکي کې ارو هېڅ اختلاف نشته، هغه دا دی چې کومه خاوره د حضور پاک مبارک د وجود سره لګېدلې ده دا د ټولو خاورو نه بهتره خاوره ده، حتی کې دا د کعبې مبارک نام بهتره ده او حتی کې چې دا وي د عرش نام بهتره ده ځکه د حضور پاک داسې وجود نشته لکه زما او ستا پورې چې اټ پورې جنګېدلې وي او دغه خاوره د حضور پاک مبارک د وجود سره جنګېدلې خاوره ده. او بیا لیکي چې کومه د کعبې ځمکه د خاص د کعبې وي هغه د باقي مدینې منورې نه غوره ده او چې د مدینې منورې باقي ځمکه ده هغه د ټولو ښارونو نه غوره ده. په ټولو ښارونو کې بهتر ښار دا د مدینه منورې ښار دی او خشته ښار خوشبویه ښار نوم یې مدینه منوره هم د توابم ورته وایي، تویبم ورته وایي، تویبم ورته وایي، ډېر زیات نومونه دي. او چې کله به حضور پاک مبارک د سفر نه راغی نو او د مدینې منورې دیوالونه به یې ولیدل نو صحابې به یې تیز کړ د مدینې منورې د محبت د وجې نه دونه به یې خوښ و. خوا کې د احد غر دی
هغه څونه قیمتي غر د هغې متعلق نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی د مدینې منورې دا غر به د قیامت پر ورځ د جنت په دروازه کې پروت وي. یو ځل پې حضور پاک مبارک د پاسه ودرېده، زلزله غوندې راغله، دا غر وجړقېد. چې وجړقېد نبي علیه السلام ول خپه مبارکه راوبلوله، اسکن احد، په قلار شه احده، تا ته پته لګي په تا څوک ولاړ دي؟ انما علیک تا باندې یو پیغمبر ولاړ دی، ځان یې یاد. یو در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر ورسره، دو در باندې شهیدان ولاړ دي چې حضرت عمر او حضرت عثمان، د هغې پیشنګویي یې ورکړه چې دو شهیدان در باندې ولاړ. او وی چې څوک وی احد جبل، احد یو غر دی، یحبنا مونږ سره مینه کوي، ونحبه زمونږ هم خوښ دی. او چې څوک احد ته لاړ شی د هغې میوه وخورئ، او که بل څه نه مونئ، او د کیکر د ازغیدار بوټی ولې نه دی هغه په خوله کې واچوئ خو ویې چوپئ. او بیا هلته احد ته چې مسلمانان لاړ شي هغه معرکه بیا را یاده کړي چې دلته خو د احد یو جنګ شوی دی، لویه غذا شوې ده. ما ملګري چې اوس بوتل نو ما احد ته بوتل، ټول ملګري په دوو ګاډو کې مو کېنوله او هلته مو رسول. نو ما ورته د مدینې د احد هغه ټول تفصیلي منظر بیان کړ. دلته صحابه ولاړو، دلته کافر ولاړو، دې غونډۍ باندې دا خلک ولاړو، دلته جنګ وشو. بعضې ملګرو خو زمونږ هغه مشرانو په تمه کړي چې تاسو مه یو ځای به ځو، هغې زمونږ نه پټ تري وو. مونږ خو بل ورځ راغلي وو، مونږ خو داسې یو غر وو، مونږ خو پردې روسفي شوو نه چې دلته کې داسې شوي دی. اوس نبي صاحب مونږ خو هسې تماشه وکړه نو چې سړي ته بیا تاریخ معلوم شي، منظر وویني. او حضرت حمزه رضی الله عنه چې کوم د حضور پاک مبارک تره سید الشهدا، هغه ډېر مظلومیت باندې شهید شوی د هغه قبر، حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه قبر، عبدالله ابن جحش رضی الله عنه قبر، دا درې واړه په یو قلا کې دفن دي. او خوا کې ورسره بله قلا د هغې کې باقي صحابه کرام دفن دي. نو سړی وایي دا غرونه اصل شکل کې پاتې دي، لکه وګورئ ولې دا هغه غر دی چې د چا سترګې پرې لګېدلي دي. او عظیم جهاد دلته شوی دی. لکه بخاري شریف کې حدیث دی، یو صحابي فرمایي د احد په جنگ کې مې دوه کسان ولیدل چې د نبي علیه السلام نه یو ښي طرف ته او یو ګس طرف ته او د حضور پاک نه دفاع کوله. وی دا مې نه مخکې لیدي دا دوه کسان او نه وروستو، یو حضرت جبریل علیه السلام او یو حضرت میکائیل علیه السلام. بنفس نفیس صحابه کرام پکې، په نفس نفیس فرشتې پکې شریکې شوي دي په دا جنگ کې، بنفس نفیس. بیا مسجد قبلتین کم کې چې د قبلې د تحویل د بدلېدو حکم شوی دی، هغې ته هم لاړ شي حاجیان صاحبان 2 رکعاته نفل پکې وکړي. د ماسپښین مونځ نبي علیه السلام مبارک بیت المقدس ته 2 رکعاته وکړل او 2 لانو کړل چې دې کې جبریل علیه السلام راغی، وی قبله بدله شوه، د دې صف نه دې بل طرف ته را مخکې شي. نو هغې صفونو ته خو مخکې صحابه پرې کړي چې قبله وبدلېږي، هغې ذهن کې ولا خبره، نو هغې د صف نه مخکې شو، صفونه بیت الله مبارک ته شو. حاجیان صاحبان لاړ شي زنانه هم او نارینه هم، نو هلته کې 2 رکعاته مونځ کوي. بیا د بقي شهدا څه د پاسه 10,000 صحابه کرام پکې دفن دي. یو ځای کې د 10,000 نه زیات صحابه کرام دفني، د هغې مقبرې به هم څه خیالي چې دا د جنت مقبره ده که نه. د حضور پاک 9 لونه پکې دفن دي، 9 بیبیانې پکې دفن دي، 3 پکې د حضور پاک لونه دفن دي. حضرت فاطمه رضی الله عنها پکې ده، حضرت عباس د نبی علیه السلام تره مبارک پکې دی، حضرت عقیل د نبی علیه السلام د تره زوی پکې دی، حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه پکې دی، امام مالک رحمه الله پکې دی، د نبی علیه السلام ترور عاتکه بیبي پکې ده. دارنګې ډېر اجله غټ بیبي حلیمه رضی الله عنها چې د حضور پاک رضاعي مور ده پکې دفن ده، د حضور پاک ماشومان بچي پکې دفن دي، او 10,000 صحابه او په سوونو او په زرګونو حافظان د قرآن شریف او تابعین او تر ننه پورې نیکان مسلمانان پکې دفن دي. ځکه خو جنت البقی ورته وایي، جنت باغچې ته وایي، او بقي دغه ځای کې یو اونه به کېدله، اوس خو اونې پکې نشته. نو حاجیان لاړ شي او هلته کې د هغه مقبرې د هغه قبرونو زیارت وکړي، تلاوت وکړي، ثواب ورته وبخي، سلام پرې واچوي، زاړه یادونه تازه شي. بیا خود مسجد نبوي مبارک کې د حضور پاک منبر مبارک او د هغې محراب مبارک او د منبر او د کوټې مبارک منځ کې چې کوم علاقه ده، حضور پاک مبارک فرمایي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. وی زما د کوټې او زما د منبر په منځ کې چې کوم علاقه ده دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده.
علما پرې ګڼې معنی کوي خو اسانه معنی دا ده چې سړی هغې کې 2 رکاته مونځ کوي دا تصور دی کوي چې د جنت په ځمکه مې 2 رکاته وکړل ځکه حضور پاک وایي که نه زما خبره خو نه ده علیه الصلاة والسلام نو دیر دا دعا وکړي چې یا الله په دنیا کې د جنت ځمکه را نصیب کړه خدایه په آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب کړي همداسې به کېږي انشاءالله چې دنیا کې یو سړي ته الله پاک دغه د جنت ځمکه ور نصیب کړي نو آخرت کې به یې ور نصیب کوي ومنبري علی حوضي او زما منبر د حوض کوثر د پاسه دی علما لیکي دغه منبر به الله د قیامت پر ورځ راوالي او د حوض کوثر په غاړه به یې کېږي په هغې کې ستنې دي مبارکې یو پکې ستنه د استوان حنانه هغې سره به حضور پاک مبارک تقریر کو بیان به یې کو نو هغې ته به ولاړو بیا یو ښځه وه هغې د نبي علیه السلام مبارک دپاره منبر جوړ کړ د غز د لرګي نه د هغې یو غلام و هغه ترکاڼو نو چې هغه منبر یې راوړو کېښوده نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک منبر ته راغی استن په جړا شوه نبي علیه السلام ورغې لاس یې پې کېښوده خصائص کبرا کې جلالدین سیوطي لیکلي دي لاس یې پې کېښود نو داسې سلګۍ یې ووالې لکه ماشوم چې په جړا شي او مور یا پلار یې ځان ته رانږدې کړي او سلګۍ ووایي وی ښه وایه ولې دې وجلل وی تا پسې د الله رسوله وی ښه اوس 2 خبرې دي تا له هغې الله سیله درکوي که دې خوښوي الله ته سوال کوم اوس به دې الله هم دلته زرغونه کي په دې جومات کې او شنه به شي او میوې به دې خلک خوري او که دا دې خوښوي چې د الله نه سوال وکړم الله دې جنت ته بوځي او په جنت کې د جنتیان میوې خوري کومه دې خوښه ده وایي دا 2مه مې خوښه ده که دلته زرغونه شم خو بیا به بله زړېږم بیا به وچېږم دا 2مه مې خوښه ده نو نبي علیه السلام مبارک فرمایي دا ستن به الله والي او د قیامت پر ورځ به په جنت کې ښخه کي او جنتیان به د دې کجورې او میوې خوري دا د حضور پاک مبارک سره د مینې برکت دی او هغه ستن یو ځل جومات کې بیا وروسته اور لګېدلی و نو چې اور لګېد نو پکې چت وسودېد نو صحابه و هغه ستن راواخېسته او د مسجد نبوي هم په هغه ځای کې داسې ښخه کړه لکه انسان چې بنده ښخوي پوهېږم د دې ځمکې اونه ده او جنت کې به دې ځمکه کي چې پکې دې ځمکه کې ښخه کړو بله ستن ده پکې استوان عایشه خلق 2 رکعته نفل وسره کوي حضور پاک مبارک فرمایي عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې ما ته نبي علیه السلام په جومات کې یو ځای ښوولی که خلکو ته مې هغه ځای وښو نو جګړه به پې وکړي یو بل سره د هغې د وفات نه پس هغه ځای ښوولی دی هلته ستن د خلک 2 رکعته مونځ کوي استوانة الوفود هغه ستن سره به جرګو سره حضور پاک مبارک ملاقات کو استوان حرس هلته به عموما څوکیدار ولاړو د نبي علیه السلام څوکۍ ته استوان ابو لبابه یو صحابي و حضرت ابو لبابه رضی الله عنه هغه نه څه غلطي شوې و هغې پورې ځان تړلی و بیا الله ورته هغه توبه قبوله کړله استوان محلقه خلوق خوشبويي وه هغې کې به خوشبويي پرته و جومات کې به بوی خورېده استوانة السریر چې کوم ځای به نبي علیه السلام مبارک اعتکاف کو او د ټولو نه لویه خبره هغه منبر چې کوم ځای د حضور پاک مبارک محراب کونډی مبارکې او د هغې تندې مبارک او د هغې لاسونه مبارک هغې کې حاجیان صاحبان لاړ شي 2 رکعته نفل کوي خو هغه محراب یې داسې طریقې سره جوړ کړی دی چې هغه د هغې د سر مبارک د لګېدو ځای د دیوال لاندې کړی دی یا چې خپه په هغه ځای ونه لګي نو اوس چې څوک په محراب کې ودرېږي او مونځ کوي نو تندې یې هغه ځای کې راځي چې کوم دی به د حضور پاک مبارک قدمونه و یا د هغې کونډۍ مبارکې به هغه ځای کې اوس هم دا اذان ځای دی اذان خانه چې کوم ځای به حضرت بلال بانګ وي قسم دی ما خو چې به ورته وکتل هغه زوړ منظر ته به مې ذهن لاړ اوس هم هغه ځای کې بره داسې یو رکوټې غوندې سفر دی او لاندې ته خلک مانځه ته هم ولاړي او بره جومات د چت نه لاندې دی او شیشه تې توده او مؤذن پکې بانګ وایي ما وی دلته به حضرت بلال ولاړو او دغه مخامخ محراب کې به حضور پاک مبارک ولاړو او د به دلته کې خشته ښکلي ښکلي بانګونه صفا چې کوم ځای به نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو له راته طالبانو له او هغه چې کوم قرآن او حدیث پسې چا زده کول او هغې ته به قرآن او احادیث پې ورته ښودل هلته سړی کښېني دا ټول زاړه یادونه دي دا ټول د ایمان یاد دی دا ټول د حضور پاک سره محبت او د هغه مینه ده یو رمضان کې ما بعضې ملګرو ته ووې یاره مې زما زړه کې خو یو ټکې راغی مې دا اعتکاف خو د مدینې شریفې او بیا دا اخیري ختم خو د دې ډېر مزېدار دی
هغه دا چې دا امام هلته کې خو ډېرې دعاګانې کوي په منځه کې مې چې دی دا دعا کوي نو دا دعا خو مونږ هم امین وایو خو مې په دې به حضور پاک مبارک هم امین وایي که نه نو چې دا کمې دعا په امین کې تا سره حضور پاک مبارک شریک کي نو د هغې په نه قبلېدو کې به څه شي څوک به وایي چې دا به نه قبلېږي زما وروڼو د مدینې منورې ډېر لوی برکات دی حدیث پاک کې راځي بخاري مسلم کې مضبوط حدیث دی چې دجال به ټولې ځمکه باندې چکر ولګي سوا د مدینې شریفې دا خود خواله به راورسي هلته به فرشتې ولاړې مدینه شریفه به ترې ساتي نو مخ به وله شام ته وګرځئ نو دې به شام ته لاړ شي نو هلته به مردار شي وبا به چرته مدینې منورې ته نه داخلېږي د مدینې منورې په لارو باندې الله پاک فرشتې ودرولې دي د وبا بیماري به مدینې منورې ته نه داخلېږي وی شام به فتح شي عراق به فتح شي یمن به فتح شي دوی خلک به دې علاقو ته روان شي حضور پاک فرمایي زما د قسم په خدای وي چې مدینه دوی له غوره ده خو که دوی پوهېږي نه دي د شام ته او یمن ته او مصر ته مدینه منوره کې دې پاتې شي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ګوره سوال څه کړی الله اکبر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك یا الله وی مال ستا په لار کې شهادت را نصیب کا ورزق موتتی فی بلد رسولک او خدای مال د خپل پیغمبر په ښار کې مرګ راک شهادت هم غواړي او د پیغمبر په ښار کې مرګ غواړي صحابه ورې خندل وی شهادت چې غواړي نو ځکه نه لاړ شه میدان ته نو شهادت هم غواړي د پیغمبر په ښار کې مرګ هم غواړي دلته ته چا چا سره مقابله راځي وی چې که الله وغواړي همدقسې به وکړي همقسې د سهار په مانځه کې یو ظالم راغی او په نیزې و په مدینه منوره کې شهید شو مرګ هم په مدینه منوره کې شو او شهادت هم په مدینه منوره کې شو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدای مال شهادت ستا په لار کې راکړه دا به وي وجعل موتتي في بلد رسولك او زما مرګ ستا د پیغمبر په ښار کې او حضور پاک فرمایي نبی علیہ السلام ان الله امرني چې ما ته الله حکم کړی دی ان اسمی چې زه دې له نوم کېدم دې ښار له توابه کې دې ته توابه نوم کېږدم الله راته وي دا نوم وله کېږدم دومره د الله خوښه ځمکه په ټولو ښارونو کې زما وروڼو نو د حج سفر د دې دواړو ښارونو سره تعلق لري د مکې مکرمې سره او د مدینې منورې سره یو حدیث بل دی دام جذب القلوب کې شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه لیکلی دی چې کم سړی مسلمان د مدینې منورې په خاوره مړ شو د قیامت پر ورځ حضور پاک فرمایي زه به در لپاره شفاعت کوم هغه خلک چې د مدینې منورې په ځمکه دفن دي دا به د قیامت پر زما لښکري دا ټول د مدینې منورې برکات دي که نه یو مونځ له راځه تحیت المسجد کوه د حج ثواب ته الله درکوي او چې فرض کې په هغې بیل ثواب قبا ته دی بیل ثواب او چې مدینه شریفه کې ګرځې نو بې اختیاره به د خولې نه ستا درود شریف خېږي دغه دی بیل ثواب یو دوه کسانو د طایف هغې په جومات کې خبرې کولې یو صحابي فرمایي حضرت عمر مشکات شریف کې حدیث دی زه په کاڼي وویشتم داسې نري کاڼي باندې وایي چې ما وکتل وایي دې خوا راشه وایي چې ورغلم وایي دا دوه کسه مېلمه څوک دي دا راوله وایي وله مې بوتلل وایي هغې ته یې وایي د کوم ځای وایي صاحب موږ د طایف شو وی ارمان که د مدینې وی که نه نو اوس به مې دله سزا در کړې وه وی صاحب ولې وی تاسو د پیغمبر علیه السلام په جومات کې د دنیا خبرې کوئ دون احترام د هغې د جومات دی او بیا چې سلام مبارک ته سړی ور مخامخ شي د حضور پاک دا خو بل شان برکت مخامخ ودرېږي سړی دا عقیده لري چې زه سوی یم دا حضور پاک مبارک اوري او ما له جواب راکوي مخامخ الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا ورته مخامخ وی مخ مبارک تا اے دا الله رسول پتا دی رحمتونه او سلامتیا سلام و صلات تی پتا دی بار بار یو لفظ السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله دا الله محبوبت پتا دی سلام او قد نور الفاظم بین ویلش اشهدو زه دې خبرې ګوی کوم انک رسول الله چې ته د الله رسول یې د دې خبرې ګوی کوم انک قد بلغت الرساله چې د الله پیغام د رسول دی وادیت ونصحت الامه او د امت ډېر لوی خیر دی لټول دی وادیت الامانه او کم امانت چې ستا په غاړه کې ولې پوره کړی دی چې ته دا د حضور پاک مبارک مخکې دی هغې به خوشحالېږي که نه به خوشحالېږي
بیا د حضرت ابوبکر صدیق مخکې به لږ ورشې سلام به وکړې، بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخ ته به سلام وکړې، او بیا به لږ مخکې شې تر دې نه پس الله دعا قبلوي، نو قبلې ته مخ کړه دعاګانې وکړه. مدینه منوره د برکتونو ځای دی، د حضرت جبریل علیه السلام او د فرشتو د نازلېدو ځای دی، او د قرآن ډېره لویه حصه په مدینه منوره کې نازله ده، لږه نه ډېره زیاته حصه د قرآن شریف په مدینه منوره کې نازله ده. زما رونو حج ته چې سړی لاړ شي د دې دواړو سعادت الله ورنصیب کړي، هم د مکې مکرمې دلته حج وکړي عمرې وکړي، هم د مدینې منورې هلته د حضور پاک په ګوند کې وخت تېر کړي. ور یو حدیث کې دا هم راځي چې تاسو د مدینې خلکو پسې بد مه وایئ، زما د ګاونډیانو بد مه وایئ، زما ګاونډیان مه خفه کوئ. او سړی یو د خاورې څونه قیمتي ده. حضور پاک مبارک با څوک بیمار شو ګوته مبارکه به په لاړو باندې لمده کړه، او دغه لمده ګوته به یې راواخېسته، مدینې په خاوره به یې راښکه. تربة ارضنا بریقة بعضنا لیشفع سقیمنا باذن ربنا. خاوره د ځمکې زمونږ لاړه د بعض انسان خپله مبارکه لاړه، دا د مریض په تندي راکاږم چې د الله په حکم الله مریض جوړ کړي. خاوره یې څونه قیمت دي. خوشبویه یو عالم لیکي حافظ ابن حجر عسقلانی وی که څوک دا وی چې د مدینې منورې خاوره خوشبویه نه ده، دې د مدینې د حقیقت نه دی خبر، ده ته پته نه دی. د مدینې خاوره راواله دی پورې ته وي نو تا ته پکې خوشبویي محسوسېږي. ولې؟ لاندې برکات بره برکات، او د فرشتو اوس هم په زرګونو لکونو کروڑونو فرشتې د مدینې منورې په خاوره ګرځي راګرځي، او اوس هم دغه روزه مبارکه باندې برکات نازلېږي چې کومې روزې سره د حضور پاک د وجود مبارک او د روح مبارک تعلق او نسبت دی. په مکه مکرمه کې د نبوت نه مخکې حضور پاک مبارک 40 کاله تېر کړل، د پلار نیکه وطن یې قوم یې پکې اوسېده، او بیا 14 کاله د پیغمبرۍ نه پس په مکه مکرمه کې نبی علیه السلام مبارک تېر کړل، خو خلکو ډېره لویه دشمني او بغض او حسد ساته، او اسلام هغه ترقي په دې 14 کاله کې ونه کړله کومه چې پکار وه. حضور پاک مبارک به پټ پټ د حج په موسم کې د بار مسافرو ته دعوت کو، تبلیغ به کو، او د مکې خلکو به د حج او د عمرې په سیزن کې په لارو کوڅو کې خلک خواره کړي وو چې تاسو دا مسافر ویروئ، دا خلک ویروئ چې په مکه کې یو هلک دی او هغه داسې ګډې وډې خبرې کوي، د هغه خبرې ونرئ، جادو دی پې، دا دی دا غلط الزامونه به په حضور پاک مبارک لګول. د مینا سره خوا کې یو غونډۍ وه، هغه غونډۍ خو اوس نشته، ختمه شوې ده. غونډۍ ته په عربۍ کې عقبه وایي. د هغه غونډۍ په خوا کې د مدینې یو څو ځوانانو 6 کسان نبي علیه السلام د مټه ونیول، د کوم ځای یې وي؟ موږ د مدینې. وی زه یو خبره درته کوم، لږ ما سره دې ځان له شی ډېره ښه ده. د غونډۍ شاته یې کړل، د مکې د خلکو نه پټ، او د اسلام دعوت یې ورکړو. زه الله پیغمبر را لېږلی یم، دا مې دعوه ده چې الله یو د شریک نه لري، او ما له الله کتاب را کړی دی، کوم چې د اسلام بنیادي عقیدې و هغې ذکر کړې. هغې 6 کسانو پوه شو چې دا خو نبی آخر الزمان دی، ځکه د مدینې خلکو د یهودیانو نه د آخر زمانې د پیغمبر صفتونه اورېدلي، په مدینه کې ګیر چاپېره یهودیان اوسېدل. لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې داسې به یو داسې تعلیم به کوي، یو مخکې به یو نیک سړی راځي، د هغه به مهدي نومي یو لقبي. دارنګې د مدینې منورې نه ګیر چاپېره چې کوم یهودیانو هغوی به د پیغمبر علیه السلام صفت ذکر کو چې داسې به یو داسې ځای کې به پیدا کېږي، او دا خبرې به کوي. د مدینې خلکو هغه ټول بیانونه اورېدلي وو چې د حضور پاک مبارک خبره یې واورېدله، هغې پوه شو چې دا خو معلومیږي
مونږ چې د یهودیانو نه د اخر زمانې د پیغمبر کم صفتونه او حالت اورو اخو ده کې شته دا خو همغه معلومیږي رب العالمین هغه شپږ واړه کسان په یو ژبه مسلمانان کړل. نبی علیہ السلام مبارک هغوی ته یو کار وسپاره چې تاسو لاړ شئ چې دا ما درته څه وویله په خپل کلي مدینه منوره کې خور کې او کوشش وکړئ چې آینده دپاره حج له راځئ بغیر د حج نه خو تاسو نشئ راتلی د مکې خلک به مو پرېنږدي نو ځان سره نور ملګري م راولی. بل کال د حج په موقع باندې هغوی ځان سره څلور ملګري م راوستي او د هغه غونډۍ شاته په منا کې نبی علیہ السلام ورله دعوت ورکړه دا 12 کسانو دام الله مسلمانان کړل. بیا ورته ووایي چې وفرمایل چې تاسو لاړ شئ او دا دعوت وچلوئ نو آینده کال ځان سره نور خلک هم راولئ. هغوی چې کوم دعوت وچلو په مدینه شریفه کې هغې ډېر لوی اثر وکړو او په دریم کال باندې 2 او یا 3 کسان د مدینې شریفې راغلله او نبی علیہ السلام مبارک هغوی له هم د هغې غونډۍ لاندې شاته دعوت ورکړه پروردګار هغه ټول مسلمانان کړل. دا کسان چې مسلمانان شو دي که د مدینې شریفې غټ غټ خلک او لوی لوی سردارانو هغوی چې د پیغمبر علیه السلام معلومات وکړل نو دا ورته پته ولګېده چې مکه کې خلک مسلمانانو سره ظلمونه کوي زیاتي کوي نو هغوی دعوت ورکړه نبي علیه السلام ته چې ته زمونږ وطن ته هجرت وکړه هلته به کلاو د اسلام او د ایمان دعوت وچلی او تکلیف به هم درته نی مونږ به د کلکه مرسته ملګرتیا کوو دلته کې ته ښکاره دعوت نشي چلولی هلته به ښکاره وچلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله په حکم د هغې دعوت قبول کو. حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت لا مسلمان شوی نو په خوله یې کلمه نه وه ویلې په دې موقع موجودو هغه د مدینې خلکو ته مخ ور واړو تاسو خو زما دا رواره بوځئ دلته خو ټیک ته چې د دشمنان زیات دي خو قوم یې شته د هغې قوم د وجې محفوظ دی هسې نه تاسو هلته دې بوځئ او دته څوک نقصان ونه رسئ. وی ګورې که دته چا نقصان ورسو نو د مدینې خلکو زه به تاسو نه بدل اخلم تاسو به ما له ذموار راکوئ. هغوی وي ته خلاص اوسه خو ته یې مونږ ته حواله که. نو د نبي علیہ السلام مبارک فرمایي وی ما له خدای پاک حدیث پاک کې راځي د مدینې منورې هجرت او د دارالهجرت د هجرت ځمکه دا الله ذوالجلال په خوښه د نبي علیہ السلام دپاره الله مقرر کړې ده دا الله په مشوره. واحد مدینه منوره هغه ښار دی چې بې د جنګ او د جګړې الله مسلمانان کړي دي. مکه مکرمه په جنگ فتح شوې ده یمن په جنگ فتح شوی دی شام په جنگ فتح شوی دی دارنګې عراق او د دې ګیر چاپېره علاقې چې څومره دي دا په جنګونو فتح شوي دي طائف په جنگ فتح شوی دی حنین په جنگ فتح شوی دی خیبر په جنگ فتح شوی دی په مخ د ځمکه واحد هغه کلی چې بغیر د جنگ او د جګړې الله ایمان او اسلام ورنصیب کړي او مسلمانان شوي هغه واحد مدینه منوره ده. حضور پاک مبارک صحابه ته وایي چې تاسو لاړ شئ مدینې شریفې ته او زه انتظار کوم د الله د حکم چې ما ته کله الله حکم وکړي نو زه به هم ځم. یو دوه کسان به رو تلل مدینه منورې ته. حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی الله عنه راغی د الله رسوله زه څوک یم ویې ته هم ځه. هغه ډېر لوی جذبه او روب کې ووته راغی د بیت الله خوا کې طواف یې وکړه او تورې هسې ولقوله وی تاسو د کمزوري مسلمانان خو نه پرېږدی وی که ما څوک پېژنئ خو ډېره ښه ده که مې نه پېژنئ نو زه عمر ابن الخطاب یم زه هجرت کوم او روانېږم که د چا پلار کې زوري نو میدان ته دې راوځي. الله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی وی د الله رسوله زه څوک یم وی ته انتظار وکړه وی د الله رسوله ځان سره مې ملګری کې وی انشاءالله چې الله هم دغسې وکړي ته به ما سره ځې. همدقسې وشوله څه صحابه مخکې لاړل او څه وروستو لاړل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مدینه شریفې ته لاړل. 14 ورځې تقریبا سفر و پیاده او ډېر د خطرې او مشکل د ګرمۍ سفر و مدینې منورې ته رب العالمین د نبوت دا قافله ورسوله. مدینه شریفه کې د برکتونو نزول شروع شو. حضور پاک مبارک چې کله ته نو یو غونډۍ باندې ودرېده او د مکې مکرمې ته مخ کړې او ویې جړل. واقعي خپل کلی او خپل وطن پرېښودل اسان کار نه دی.
ډېر ګران کار دی. بیا کم کلي کې چې انسان خلپوسې کړي، کم کلي کې چې د انسان بیت الله او کعبه مبارکه، کم کې د طواف او د عمرې او د حج سلسله دا پرېښودل ساسانه خبره نه ده. نو یې کتل وی ای مکې څه خشته او خوږ ښار او زما د قسم چې په ټولو ښارونو کې ته زما ډېر خوښ. افسوس او ارمان چې ستا قوم زه نه ویستلې نو زما به ستا نه بار یو شپه م نه وه تېره کړې، خو ستا قوم مې نه پرېږدي. بهر کې چې هلته مدینې شریفې ته ورسېده نو بیا بل عجیبه دعا وکړه، یا الله وی مونږ ته مدینه منوره خوښه کې، دا راته الله خوښه کې، او خدایا داسې راته خوښه کې که حبنا مکة او اشد، د مکې نه راته خدایا زیاته خوښه کې. یا الله د دې په وزني سیزونو کې کوم بعضې خوراک په وزن خرڅېږي، بعضې په پیمانه خرڅېږي، خدایا د دې د پیمانې سیزونه چې په پیمانه یا په وزن خرڅېږي په هغې کې برکت واچوي. اللهم یا الله زما نیکه ابراهیم علیه السلام د آل مکه هغه د مکې مکرمې دپاره د برکت سوال کړو. و انی ادعوک للمدینه، الله زه د مدینې منورې دپاره ستانه سوال کوم. الله مکې له چې څومره برکتونه ورکړي د هغې ډبل دوچن برکتونه مدینې شریفې له ورکړي. واقعي د حضور پاک دعا و د الله په خوښه وه، او چې د خشته ښکلي پیغمبر دعایي او د مینې د زړه د اخلاص نه ولې به نه قبلیږي. هغه برکتونه په مدینه منوره کې تر ننه پورې د انور د ذراتو د سپومې د رڼا غوندې خواره واره محسوسېږي. مدینې منورې ته لاړل، د دې زوړ نوم یثرب و یثرب. سرب تکلیف او بیماری ته وایي، په خلکو به بیماری راتله او تکلیفونه به راتلل، تر دې حده پورې چې نبي علیه السلام مبارک صحابه حضرت بلال هغه هم پکې ناجوړه شو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم پکې ناجوړه شو، او بلال به سره د دې نه چې په مکه کې به څومره سختۍ تېرېدلې، هغې سختو باوجود به هم د مکې اونې بوټې او د هغې خوړونه یادول. نو عایشې صدیقې رضی الله عنها نبي علیه السلام ته عرض وکړه د الله رسوله صحابه بیماران دي په مدینه کې، او بلال به وی خدای د مکې خلق تباه کې، وی مونږ یې د خشته ښکلې ځمکې نه د بیمارۍ او د وبا ځمکې ته راوویستو. دا څنګه ځمکه د دې کې خو بیماري ده، اوبې ترخې وې د مدینې شریفې، ابو هوا ګډه وډه وه. نبي علیه السلام مبارک چې کله دعا وکړه د شپې خوب ولید، د خوب نه پسې صحابو ته وفرمایل وی بېګا ما خوب ولید، یو توره ښځه به برسرې بد شکله د مدینې شریفې نه لاړه جحفې ته. وی ما اولتها د دې خوب ما اولته د دې خوب تعبیر دې څه ویس د الله رسوله، وی د مدینې شریفې نه هغه وبا الله لرې کړه او جحفې ته لاړه. نن نه پس به مدینه منوره د وبا او د بیمارۍ ځمکه ني، نوم یې بدل شو، نوم به ورته یثرب نه وایه، مدینة النبی به ورته وایه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښار، نوم یې بدل شو. علما لیکي چې څوک اوس ورته یثرب وایي، دا بعضې خلک پوی نه پته ورته نه لګي، نو ووایي چې څوک مدینې ته یثرب ووایي غلطي یې وکړه، د ده کفاره دا ده چې دی به لس ځله وایي مدینه منوره، مدینه منوره د دې ګناه نه به الله معاف کوي. او حضرت امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې چا مدینې شریفې ته یثرب ووایي یا د مدینې شریفې بېعزتي یې وکړه، نو بادشاه او قاضي له اختیار دی چې دی جیل کې واچوي او ویې ټکوي چې د دې خبرې نه توبه وباسي. مدینه منوره کې د الله برکات شروع شو، عمره منع شوه، ځکه دی خو مکې مکرمې ته نه شو راتلی، هغې نه پرېښودل، حج له نه شو راتلی، پابندۍ ولګېدلې د مخلوق او د مشرکانو د طرف نه. پروردګار عظیم احسان وکړ، دومره احسان چې سړی حیران شي. کوم ځای ته چې لومبې حضور پاک مبارک هجرت وکړه هغې ته عوالي وی، قبا ورته وی، هلته یو مزیدار جومات دی مسجد قبا، هلته یو صحابي و حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه، د هغه میلمه شو نبي علیه السلام په قبا کې. لوی کافران به سحر مسلمانان به صحابه سحر راوتېدل، ځکه د حضور پاک د هجرت خبره مشوره شوې وه، او دی به رانلل بیا به کور ته تلل. یو ځل یو یهودي په قلا باندې بره ولاړو او قافله ولیدله، پوه شو چې دا خو نبي علیه السلام مبارک دی. عجیبه انداز کې سړی حیران شي که نه، یو لوی بدماشو
لوی بدماش بریده ابن حسیب اسلمی چې د مدینې منورې په دغه علاقو کې د دنه غټ بدماش او د هغه زمانې لوی طوفاني مضبوط سړی بل نو هغه ته پته ولګېدله چې د نبي علیه السلام په سر کې خو د مکې خلکو د سلو اوښانو انعام ایستی دی نو هغه وی دی انعام به زه ګټم نو هغه به لارې ساتلې او خپل بدماشان یې په لارو خواره کړي وی دا هلک به نیسو او مکې ته به یې نیغ بوځو هلته به یې د مکې په کافرانو خرڅو او د سلو اوښانو انعام به ګټو سلو اوښان خو ډېر لوی شی نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه او دا داسې بدماش و مشهور دنیا پیژندل لوی پهلوانو چې حضور پاک مبارک د مدینې شریفي حدودو ته داخل شو دقه بریده ولیده ملګرو ته مبارکباد ورکړه چې دا هلک معلومیږي که خیري د سلو اوښانو انعام به وګټو حضرت ابوبکر صدیق په دې تجارتونو کې ګرځېدلی و هغه پیژنده وی صاحب دا سړی هغه بریده معلومیږي او هغوی ته مې اطلاع شوې وه چې بریده تاسو ته لار کې ولاړ دی لاره کې به تاسو ته دشمنان ولاړي دا خو معلومیږي نبی علیہ السلام مبارک حضرت ابوبکر ته وی ما ظنک باثنین الله ثالثهما ای ابوبکره په هغه دوو د څه خیال دی چې درېیم ملګری الله دی زما خو درېیم ملګری الله دی فکر مه کوه چې څنګه رالل بریده سره غټه نیزه وه مضبوطه نیزه ملګرو ته وی غزار به نه کوئ جمدې به نیسو مکې ته به بوځو حضور پاک مبارک ورته مخامخ شو نبی علیہ السلام ته فوراً تپوس کوي وی څه دې نوم دی وی زما جی زه خو بریده داسې جوش کې وی زما بریده نوم دی تا زما نوم نه دی اورېدل د مدینې او د ګردونوا ټول خلکو مشر او سردار ما نه پیژنې وی ښه بریده دې نوم دی حضور پاک مبارک پکار و چې روب پې پروتی وی بغیر د روب نه حضرت ابوبکر ته وکتل او د دې نه نیکفالي واغېسته وی برد الله عنا عدونا وی ابوبکره د بریده برد یخنۍ ته وی وی خفه کېږه مه زموږ دشمن خدای سوړ کړه نوم نه دا معلومه کړه دشمن سوړ شو وی د کم قوم سره تعلق لرئ وی د اسلم قبیلې تاته پته نه لګي وصلنا بسلامت ابوبکره په سلامتیا انشاءالله راورسیو حیران دی چې زه دمکی ورکوم نیسم گرفتاروم او دې دا خبرې کوي وی اسلم قبیله کې د کم قوم سره تعلق لري وی بنو سهم سره سهم په عربۍ کې عیسې ته وی انشاءالله وی موږ له به الله ښکلي سره کړي چې دا درې خبرې د واورېدې دې ورته ته څوک یې وی زما نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم د پلار نوم مې عبدالله دی او زه الله د مخلوق دپاره یو خشته پیغام رسون کې رسول الله لیږلی ما خو چې وی کتل ورته نو دې ځای په ځمکه ودروله وی ان وجهک لیس بوجه کذاب وی زه خو راغلی په بل خیالوم چې تا نیسمه گرفتاروم د ملګرو ته مې هم اډر کړی چې وجنو به نه جمدي به نیسو په مکې ته به یې بوځو هلته به د سلو اوښانو انعام ګټو خو ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی دا مخ د رښتونی مخ دی او ته ماته د سچه پیغمبر ښکاري ملګري هم حیران شو چې صاحب راغلی په کم نیت دا سوی وی غلی کښېنئ د دې سړي ملګرتیا پکار ده وی ته څوک یې وی د الله رسول وی ښه زما سره متعلق څه حکم دی وی دا چې ته به په ایمان راوړې وی لاس ته دې خوا کړه لاس یې ورکړه هغه بریده ابن حسیب کې د حضور پاک د سر دشمنو هغه د خپو خادم جوړ شو مسلمان شو سار کې دشمن دی دغه وخت د خپو نوکر شو خادم جوړ شو ایمان یې راوړی اسلام مسلمان شو وی د الله رسوله یو زمونږ د مدینې د خلکو یو طریقه ده ابه که خفه کېږي به نه وایه څه طریقه ده وی د مدینې خلکو کې دلته خو ستا قوم نشته نو اسې نه څوک تکلیف درته ونه رسوي نو که ستا خوښی نو زه به دا خپله نیزه اوچته کړم جنډه به ته جوړه کړم او ته به زما په امان کې مدینې ته داخل شي نو تا ته دې بیا څوک کشو کړي ابه داسې لکه په ما حمله کول زه به ستا د خپې را رکاب ونیسم او زما د جنډې وی دا خو ډېره ښه خوشحالۍ خبره نه چې ته مې لومبې ملګرې شوې پټکې یې کوز که بریده او د نیزې په څوکه کې ورکړه او د نبی علیہ السلام مبارک د اوخې مبارک نه پوچت کا او اعلان به کو اے خلقا نبی علیہ السلام زما پټکی سره او زما نیزې سره مدینې ته داخلېږي که دته چام پورته وکتل داسې به لکه چې زما سره دشمني کوي او د نبی علیہ السلام خپه چې کوم ځای کې هغې قدم مبارک یې ښودی هغه رکاب ورته وایي اقې نیولی د خپې خادم او د خپې نوکر هغه قافله د نبی علیہ السلام دشمنه قافله د پیغمبر علیہ السلام استقبالیه شوه او ورسره مدینې شریفې ته ځي
نو یو یهودي کې نظر وکړه او دا قافله خو همغه قافله معلومیږي کوم چې د آخر زمانې د پیغمبر د راتلو قافله د نو آواز وکړي مسلمانانو چې د چا په تمه یې هغه راورسېدل خلکو منډې کړې حضور پاک مبارک قبا د علاقې ته راورسېده او د هغې کلثوم ابن هدم رضی الله عنه میلمه شو. لومبی کار څه کوي؟ لومبی کار جومات جوړوي. لومبی جومات جوړېږي وی دلته ماله لږه غوندې ځمکه وګوره چې زه د الله کور پکې جوړ کړم. هغه صحابي وي د الله رسوله زما ځمکه شته ما درته وقف کړه جوړ کړه پکې جومات. ان اول بیت دا هجرت نه پس نبی علیہ السلام ته رب العالمین فرمایي د هجرت نه پس فيه څنګه فيه رجال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لومبي جماعت د هجرت نه پس جوړ شو مسجد قباء او حضور پاک مبارک په خپل بنفس نفیس پاغه کې خدمت کو. صحابه مو سره لګیا دي په خپل هم لګیا دي جماعت ښه مزیدار خشته جوړ کو سورلس یا سریر شرد التا تیرې کړلې دا لومبي جوماتو د مسجد نبوي مبارک نه مخکې لومبنې همدقه جوماتو چې دا تیار شو. اوس ګوره دلته عمره بنده شوه په مکه مکرمه کې حج بند شو صحابه پریشانه دي د عمرې خو ډېر لوی اجر دی رب العالمین ورته هغه ثواب هلته ورکوي. فکر مه کوه چې ته د مدینې نه عمرې ته راتلې څونه تکلیف به او څومره مشقت به څومره سفر به څومره سختي به وه بس دغه مسجد قبا کې چې چا 2 رکعته نفل وکړه د هغه له به الله د عمرې ثواب ورکوي. څومره اسانه شو ورته مفتو کې اجر. ګوره اصل چیز اخلاص دی د مارونو چا په زړه کې چې اخلاص او د الله رضا طلب کړي نو الله بنده باندې ډېر مهربانه دی. الله د خپل رحمتونو د هغه په سر بېدرېغه رانولي. وی باس خبر خلاصه شوم دلته 2 رکعته له راځه که د ورځې 10 ځله راځي او که 6 ځله راځي او که 1 ځل راځي هر څوک چې راځي په 2 رکعته نفل لیکي د عمرې ثواب ملاویږي. ناشنا حدیث مې سار په یو کتاب کې ولیده یو کتاب جذب القلوب د شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه کوم چې لوی محدث دی د مشکات شریفه شارح هم دی د هغه یو کتاب د جذب القلوب هم یې سار کته دا لوی محدث دی. یاره دا حدیث مې نوی ولیده حیران شوم مې الله ته څه مهربانه هغې حدیث دا ما مخکې نه ولیدلی دا حدیث د کتابونه مې ډېر کتلي وو هغې کې دا دی چې څوک په مسجد نبوي مبارک کې 2 رکعته نفل وکړي الله به د حج ثواب ورکړي. مسجد نبوي کې 2 رکعته نفل څوک وکړي هغه له پروردګار به د حج ثواب ورکړي. مې دومره لوی برکت مسجد قبا ته زه 2 رکعته کوه الله د عمرې ثواب ورکوي. مسجد نبوي ته راځه 2 رکعته کوه الله د حج ثواب درکوي. په مدینه منوره کې چې 78 ورځې تېرې کې دومره حجونه عمرې به وګټې چې ستا کمپیوټر به حساب نشي کولی یاره که ځان دې لږ بیدار کو سستي دې ونه کړله. مسجد قبا جوړ شو حاجیان صاحبان اوسم ځي او حضور پاک مبارک به د خالی په ورځ باندې مسجد قبا ته کله به پیاده ته او کله به په سورلۍ ته هغې سره به یې ناسته کوله او جناب د هغوی سره به احادیثو درسونه کول قرآن به یې ورته خو او هغې کې به یې مونځ کو. او اوس هم حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو مسجد قبا ته ځي او چې سړی ورښکاره شي پکې مونځ کوي یقین کوو د ایمان تازګي محسوسوي. بیا د قبا نه را روان شو مدینې شریفې ته کوم چې زوړ ښار او یثرب به یې ورته مخکې وي صحبه د مسلمانانو قافلې یو خوا بل خوا ورته ولاړې دي او دا واړه ماشومان هلکان او جینکې دا ورته په کوڅو کې ولاړې دي او هغه وخت کې د پردې دا حکم نو نازل شوی زنانه په کوټو په دیوالونو ولاړې دي او څوک تنبلونه وی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی دا شیرونه وی او حضور پاک مبارک را روان دی لویه استقبالیه جوړه ده په محبت او په مینه او داسې د ماشومانو په سر به یې لاس راښ که بچو تاسو زه خوښ یم وی او د الله رسول ډېر هم خوښ یې وی ګورې زما هم در سره مینه ده ښه زما هم ډېر خوښ یې. اوس ووایه چې دومره د مدینې خلقو د حضور پاک استقبال وکړو او دومره یې ورسره مینه محبت وکړو او بیګ جنګ و جګړې ورسره ځان خادمان کړل دا خلک به د الله په دربار کې څومره نږدې وي. مکه مکرمه چې کله فتح شوه د مکې مکرمې نه نبي علیه السلام مبارک لال حنین تام فتح شو بیا اوتاس یې ولاقه د هغه هم فتح شوه طایف ته لال طایف هم فتح شو نو واپس راتلل مدینې شریفې ته تلل نو جعرانې یو ځای دی یو جومات پکې دی د هغه ځای نه خلک د عمرې نیت تړي حضور پاک ته یو عمره به وکړله د شپې
الته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مرګرو دمه وکړله نو سیبه دا غنیمتونه تقسیمول. نو د مکې خلک چې دا تازه کم مسلمانان شو په دې جنگ کې چاله به سلو خان ورکړل چاله اتیو خان. نو د مدینې د انصارو په لکه ګیله پیدا شوه. یاره وی نبی علیه السلام د خپل کلي خلک څونه خوښ دي وی څونه غنیمتونه یې وله ورکړل. چا وی اوس ورسره مونږ جنګ وکړو دې خلکو سره او زمونږ تورې هم اوس هم د هغوی په وینو سرې دي او مونږ له غنیمت رانه کوو دې خپل کلیوالو له ورکوي. حضور پاک مبارک چې دا خبره واورېده نو فوراً د مدینې خلک راغونډ کړل. یو غټ تنبو جوړ کړ د مدینې خلک را جمع شي بل به هېڅ څوک هم ورسره ني صرف د مدینې منورې خلک به ټول را جمع شو. چې را جمع شو بل خو باغی در کې څوک نشته یو کس را کې صاحب باری شته وی څوک دی وی هغه هم خورایي دی. پیغمبر علیه السلام د مدینې د خلکو خورایي و ځکه د حضور پاک مبارک د نیکه مور د عبدالمطلب مور سلما د هغې نوم و هغه د مدینې شریفې د بنو النجار قبیلې سره تعلق لرو. نو هغې ورته وخاندل وی نور خو څوک باری نشته خو یې خورایي راکې شته وی ابن اخت القوم منهم وی دا خورایي هم د مامالګانو د قوم نه خیر دی پروا مه ساتئ. وی څه خبرې مې اورېدلې دي چې تاسو زما متعلق کړي وي چې کوم مشران انصار وو هغې وی صاحب وی دا مشرانو نه دي کړي او د هلکانو کړي دي پوره دروغ نه وایي. وی سم ویلي دي وی دا تاسو ویلي دي چې د خپل قوم خلکو له اوښان ورکړل او مونږ له سرانه کړل وی دا د هلکانو ویلي دي. او د مدینې خلکو چې څنګه مکه فتح شوه میټینګونه یې شروع کړل. یاره اسې نه خپل وطن یې پته شو رانه نبي علیه السلام پاتې نه شي په دې خپل وطن کې. دا ونه وایي چې زه خو خپل وطن مې فتح شو زه به اوس دلته پاتې شم. په دې کې هم بعضې انصار پریشانه دي. یو صاحب د هلکانو دا خبره کړې د مشرانو نه ده کړې. وی ښه یو خبره درته کوم وی مال هم خوښ دی که رسول الله هم خوښ دی. الله اکبر. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خوښ دی. نو تاسو په دې نه یې خوشحاله چې خلک به اوښان او ګډې کیلې کورونو ته بوځي او تاسو به ځان سره رسول الله بوځئ مدینې شریفې ته لکه نه وایې کم هم خوښه ده. وی د الله رسول او اسم نه دي پکار یو تم پکار وی زما د قسم په الله دغه وخت کې قسم وخوړ په هغه ذات داسې الفاظ دي په هغه ذات مې د قسم کې زما ستا د چا په اختیار کې ده که هجرت نه وي زه به مدینه شریفه کې پیدا وم او که خلک په هره لاره ځي نو ځي دی زه به د مدینې په لاره ځم او که څوک چا سره په کومه لاره ملګرتیا کوي ودې کې زه به د مدینې منورې د خلکو سره ملګرتیا کوم او چې څوک په کومو دروزي سر دې شي زه به د مدینې منورې په درې ځم د خپل وطن کې نه پاتې کېږم. وی دا د مکې خلکو له مې مالونه ځکه ورکړل چې نوي مسلمانان داسې نه چې زه ترې لاړ شم مدینې ته او دوی بیا غوغا جوړه نه کړي واپس کفر ته لاړ نه شي اسلام سره مې بلد کړل مال مې ورکړه چې لږه مینې پیدا شي بیا زمونږ د تلو نه پس بغاوتونه کړي. فکر مه کوئ خلک به ګډې چیلې کور ته بوځي تاسو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره کورونو ته بوځئ. وی بس د الله رسول اوس خوشحاله وي دونه محبت او مینه دومره لوی برکت تر دې حده پورې یو حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي وی مدینه منوره کې سړی ما جوړه کېږي او دا حقیقت دی چې نوې سړی ورشي نو په چا یو بیماري په چا بله بیماري دا راځي نو چې چا په دغه بیماری باندې صبر وکړه من صبر علی لوائها چې د مدینې منورې په تکلیفونو په بیماری باندې صبر وکړه نبی علیه السلام فرمایي کنت له شفیعا او شهیدا یوم القیامه زه به د قیامت پر ورځ د سفارش کوم او زه به د قیامت پر ورځ د ده په دې صبر او په دې عمل د الله په دربار کې ګوی کوم ځکه چې کله د حضور پاک روح مبارک لال نو اختلاف و چاوی چې مکې ته وړو هلته به دفن کو د پلار نیکه وطن دی چاوی شام ته وړو دا د پیغمبرانو وطن دی هلته به یوسو او چاوی وی د مدینې شریفې قبرستان کې به دفن کو بیبیانې او بچی دلته کې دفن دي. حضرت یو صحابي پاسې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي پیغمبر نه کم ځای کې الله روح قبض کړي نو هغه ځای ولا الله خوښ کړي نو بس همدغه ځای کې به وله قبر وکنه ټولو اتفاق وکړو هغه ځای کې وله قبر وکنستی دی. او حضرت عایشې صدیقې خوب نه ولید پلار ته وی بابا خوب مې ولیده یو سپومۍ راله د بر اسمان نه او زما په دې غېږ کې را پرېوته وی بیا بله روښانه سپومۍ راله دې غېږ کې مې پرېوته او بیا بله سپومۍ راله دې غېږ کې مې پرېوته نو پلار ورته د خوب هلو نه وي
چې کله حضور پاک مبارک وفات شو د عایشې صدیقې په کوټه کې دفن شو وی بچی هذا احد اقمارکې وی دا د هغه یوه سپومې وه او وی دوه به د نور هم راځي یو حضرت ابوبکر چې حضرت عمر شو رضی الله عنهما نو دی لوی برکت بل برکت یې اوره یو مونځ چې په مسجد نبوي مبارک کې نو دوه روایت دي یو کې 50 زره او یو کې زر د 50 زرو منځونو ثواب په الله دله درکوي یو رکعت په 50 زره رکعتونو حسابېږي دوه رکعته په څو حساب شو په 100,000 رکعتونو باندې حساب شو او بل لوی برکت یې څه دی د مارونو جون دی د حضور پاک مبارک سره دی که پوهېږي الله قرآن شریف کې بیت الله ته ډیر د عزت الفاظ استعمال کړي او یقینا چې پیغمبران ته تاویږي حضور پاک مبارک ته تاویږي او طواف ته کوي او بیا پکې یو کاڼی لګېدلی د حجر اسود دا حضرت آدم علیه السلام 10 څیزونه ځان سره د جنت نه راوړي یو پکې دا کاڼی مخکې دا تک سپین کاڼی و سپین حجر ابیض بیا ورته وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا د جنت نه راغلی کاڼی دی او دا د پیو نه سپینو اشد بیاضا من اللبن نبی علیہ السلام فرمایي د پیو نه سپینو سودته خطایا بنی آدم د بنی آدم ګناهونو تور کړی دی دی چې ورځي او استلام یې کوي او ګوتې وروړي نو دا ګناهونه د انسان نه داسې راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته ستنه اوسپنه راکاږي او فرمایي نبی علیہ السلام چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض وی حجر اسود په مخ د ځمکه داسې دی لکه د الله ښی لاس دا د برکت په بنیاد وي نور د الله داسې لاسونو نشته لکه زمونږ او نه دا حجر اسود د الله حقیقي لاس دی مطلب دا چې څنګه د الله د لاس سړی عزت کوي او د یو مشر لاس انسان ښکلوي دارنګې د حجر اسود عزت پکار دی او ښکلولی پکار دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حجر اسود لراغې رو ښکلی کو ورته ودرېده وی ای حجر اسوده ته یو کاڼی نه چاله فایده ورکولی شي نه چاته ضرر رسولی شي زما د قسم په الله که ما حضور پاک مبارک نه وي لیدلی چې تی خپل کړی نو ما به نه وي خپل کړی خو ما حضور پاک مبارک په خپله لیدلی دی چې تی خپل کړی نو ګوره نبي علیه السلام خپل کړی دی او حضور پاک فرمایي وی د قیامت پر ورځ د دې حجر اسود به سترګې وي په هغې به نظر کوي او ژبه یې وي په هغې به خبرې کوي او چا چې په سچه دا ښکل کړي وي یا استلام د لرې ځای نه یې وله اشاره کړي د هغې انسان دپاره به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې ګوی کوي دا ډېر لوی برکت دی فیه آیات بینات الله قرآن شریف کې فرمایي چې پکې واضحه د الله د قدرت نښې پرتې دي ښکلی یې خلک ښکلی کي او دومره رشي پې چې ما غوندې سړی یا بوډا انسان یا بیمار سړی ورته نږدې کېدی قدیم نشي او که کله ښکلولی نشي د دین مسله دا ده چې بیا لاس یو څه هغه لاس ښکل کا که دغه هم د نه نه کېږي نو یو کونټی ورنږدې که د هغې څوکه وله یو څه هغه ښکل کا او که دا هم در نه نه کېږي د لرې ځای نه ورته په لاس اشاره وکړه هغه لاس ښکل کوله کې دا تصور راوله چې دا ما په حجر اسود د پاسه کېښوم نو یو پکې حجر اسود دی د هغې نه طواف شروع کېږي او په دغه حجر اسود طواف ختمیږي علما لیکي چې حجر اسود سړی ښکلی او دغه وخت کې د الله نه په زړه کې سوال کوي الله د انسان دعا قبلوي او دې حجر اسود ته که یو انسان مخامخه ودرېږي نو رب العالمین یې دعا قبلوي د جنت کاڼی دی او جنت ته به ځي مقام ابراهیم خوا کې بل کاڼی دی قرآن شریف کې الله فرمایي فیه آیات بینات مقام ابراهیم یو چبوتره غوندې سعودي حکومت جوړه کړې ده او په هغې دا مبارک کاڼی پروت او د شیشې یو شیشې ته تاو کړې ده او د اوسپنې جالی چې څوک ورته نقصان ورنه کړي دا څه شی دی دا هغه کاڼی دی چې حضرت ابراهیم علیه السلام کله بیت الله جوړو نو په دې به ورته ودرېده هغه به لکه د لفټ ورته اوچتېده او ښکته کېدمه او د ابراهیم علیه السلام د خپې د انسان د ګوتې د بند دومره نښه پکې پرته ده کاڼي کې خپه نه ننوځي
او په دې کې د ابراهیم علیه السلام خپه خښه شوې ده او د انسان د ګوتې د بند عمر هغه خپه پکې خښه ده. نو چې طواف کوي نو هغې مقام ابراهیم سره سره یا مخکې یا وروستو تېرېږي او د طواف نه چې انسان فارغ شي نو د مقام ابراهیم شاته بیا 2 رکعته طواف واجب کوي په داسې طریقه چې مخې بیت الله ته م راشي او مقام ابراهیم ته م راشي. دا وایه عزت د بیت الله دی او که نه دی؟ دا لوی عزت. رکن یمانی د بیت الله مبارک د حجر اسود نه مخکې چې کم ګوټ راځي هغې ته رکن یمانی وایي. دا هم د برکت کاڼی دی. هغه کاڼی دی چې حضرت ابراهیم علیه السلام کم بنیاد یې ښودی او دا په هغه بنیاد پاتې دی چې خوا کې ورسره نږدې سړی تېرېږي نو لاس پرې راکاږي. دا برکت شو. او د رکن یمانی نه تر د حجر اسوده پورې چې سړی تاویږي دعا کوي نو الله دعا قبلوي. خصوصا حضور پاک مبارک به دا دعا وی چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. او دې باندې فرشتې ناستې په یو روایت کې د او یو ذکر دی بلکې د او یو زرو فرشتو ذکر دی چې انسان دغلته څه دعا لولي هغه فرشتې ورباندې امین وی. نو چې زرګونه فرشتې ستا په دعا امین وی دې نه معلومیږي چې دا دعا به د رب العالمین قبلی. ملتظم بل د الله د قدرت لوی نشان دی. ملتظم څه شی دی؟ د بیت الله مبارک د دروازې او د حجر اسود په منځ کې یو 4-5 فوټه ځای دی. دروازه مبارکه ده او هغې نه د حجر اسود پورې چې دا کم ځای دی 5-6 فوټه تقریبا جوړېږي. دغې ته ملتظم وایي. نمبر پې نه میلاویږي. خلک ورځي په یو لاس یې د بیت الله درشل نیولي او بل لاس یې په هغه بیت الله مبارک یې ښودي او د کله وخت سره یو مخ لګوي او کله بل مخ لګوي او داسې محسوسوي لکه څوک چې د چا در ته ولاړ او د چا دروازه یې نیولي. فقیر ببابکه، خدایه فقیر ستا په در کې به دروازه کې ولاړ دی. مسکین ببابک، خدای مسکین ستا په در کې ولاړ دی. حاسن او ګناهګار خدای ستا په در کې ولاړ دی. او چې څوک ویلي سي زیات چې الله ما ټول درونه پرېښي دي او ستا دې در له راغلی. علما لیکي او نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې د دنیا د ګوټ ګوټ ځای نه بهترین ځای د دعا د قبلېدو هم دقه یو دی. اوس انتې څوک دا بیت الله کې الله اوسېږي نه، دا الله ته د عزت او د شرافت یو نسبت دی چې دا لکه یو سړی په یو کور کې نه اوسېږي، هغه ځان له یو ځای جوړ کړي په کراچۍ کې اړ اوسېږي پکې نه، میلمانه پکې اوسېږي، میلمنو له جوړ کړي. اکثر د دې بادشاهانو داسې بعضې ځای کې رست هوسونه جوړ کړي هغې کې میلمانه اوسېږي، خپله لیدلي هم دي او خلک وایي دا د بادشاه محل دی، دا د بادشاه ځای دی. نو دا د عزت نسبت دی چې الله ته کېږي او الله وله داسې عزت او برکت ورکړی دی لکه چې د الله خپل کور وي. ویلي دي که نه چې دا د ما کور دی او فرمایلي دي چې دې کور له راشئ او وایي د ما له دې کور نه تاو شئ، نو دې له یې د خپل کور عزت ورکړی. او بیا خصوصا حتویم چې دا د بیت اللیسه ده او د پاسه په یو ناوه لګېدلې ده، ناوه مبارکه میزاب رحمت ورته وایي. د هغې لاندې چې کوم انسان ته موقع میلاویږي ورځي او 2 رکعته نفل وکړي. بره پې ناوه مبارکه ده او لاندې انسان 2 رکعته مونځ کوي او د الله نه سوال او دعا کوي، نو رب العالمین دعا قبلی. فیه آیات بینات، الله وی د ما د قدرت ښکاره نښې دي. بیا زمزم کوي ته وګوره، د الله د قدرت دومره لویه نښه چې سړی حیران شي. په لکونو کرولونو خلک د هغې نه په یو وخت وبس کي، په یو وخت لکونه حاجیان چې دا څومره لاړ شي 30 لکه 40 لکه دا ټول د زمزم وبس کي. او داسې هم نه دا قید پکې نشته، یو سړی وی لکه ګورې رش زیات دی اوبه لږ څښې، وایي که نه هلکه رش زیات دی ګورې او 10 کې ډېرې اوبه مې استعمالوې، یو بل له نمبر ورکې. نه، حضور پاک فرمایي چې طواف وکړې نو دومره اوسکه چې پختی دې پرې راوپړسېږي، ځکه نو ستا مقابله ده د اوبو سره، پختی پرې راوپړسوه دومره ډېرې اوسکه او تکړه چې خلاصې که نه شي خلاصولی. لکونه حاجیان صاحبان اوبس کي، دا قید پکې نشته چې دا لږې اوسکه نه ډېرې اوسکه، دا لکونه حاجیان اسکي دا ورځې څو کرته ته سوچ کوه دا بس کلي کېږي.
ځای په ځای کولرې لګېدلې دي، بمبې لګېدلې دي. حکومت یې پوره انتظام د یخوالي کړی دی، یخې اوبه پکې شته، تازه اوبه پکې شته. 10 کولرو کې 12 کولرو کې پکې یو یا دوه د تازه اوبو پرتې، په هغې یې نښه کړی که څوک یخې نه شي څکي دا تازه دې څکي. مدینه منوره د دې زمزم نه ډکه نه، مسجد قبا کې دغه زمزم اوبه پرتې دي. او دارنګې جدې ته زه تللی یم، په بعضې جوماتونو کې زمزم اوبه پرتې دي. او د مکې مکرمې تقریبا هر جومات کې د زمزم د اوبو کولر پروت دی. او دا حاجیان چې بلډینګونو کې دیره دي، دوی له ځان له چلی، دا هم نشته چې جومات کې څکه. یو کار خیر والا دی، الله د چا نه د خیر کار اخلي، هغه دا ذمواري اخیستې ده چې هغه دا شنې کولرې دي او دا ګاډي چلیږي دا بلډینګونو ته د حاجیانو، او دا کولرې ډکې ډکې وړي، تشې ترې واپس کوي او ډکې ورته ږدي. دا الله د انسان په لکې اچولی ده. یو کس دی چې هغه دا ذمواري په سر اخیستې ده، نو بلډینګونو کې حاجیان د زمزم اوبه څکي. او که چاته نه رسي نو هغوی ځان سره دا ګوتې او دا بوتل یې ډکوي او ځان سره یې بلډینګ ته وړي. ډوډۍ کې د زمزم اوبه څکه، سار د زمزم څکه او ماښام د زمزم څکه. ته اندازه لګوه چې څومره اوبه به څکلې کېږي. نه هغه اوبه خلاصې شوې او نه پکې شګه راله او نه پکې خړه راله، نه پکې خړوالی شته. حالانکې یو کوي چې ډېر استعمالېږي نو اوبې کله وچې شي، کله اوبې خړې شي، کله پکې شګه راشي. هغه د اسماعیل علیه السلام د خپو معجزه او برکت دی، هغه وخت نه راشورو دی. او بیا د حضور پاک مبارک د زمانې نه راشورو دی، تر اوسه پورې او تر قیامته پورې به رواني. او هغه اوبه نه خلاصې شوې، نه خړې شوې، نه پکې شګه راله. څومره لکونه جانې څکي او وطن ته څومره راوړي. هر یو انسان یوه ټپکه 2 ټپکې خو هر سړی راوړي، څوک 4 او 15 ټپکې هم ځان سره راوړي. دا امریکې ته ځي، لندن ته ځي، افریقې ته ځي، پاکستان ته، بنګلادیش ته، چین ته، روس ته. څومره مسلمانان چې ځان سره زمزم اوبه وړي، خلاصېدل پکې نشته. تاسو وایه د دې نه لویه نښه د الله د قدرت بله کېدی شي؟ بلکل نه. او بیا حضور پاک مبارک ترغیب هم ورکوي، الزمزم لما شرب له، چې د کوم مقصد دپاره تا زمزم اوبه وڅکلې، الله به هغه مقصد حاصلوي. لکه دا مطلب دی چې ډېرې اوسکه پختۍ پې ډکې کا، او چې د کوم مقصد له اسکې نو اوسکه، مطلب دی چې ډېرې زیات اسکه، بس که پکې نشته چې څومره اسکې هغه هم رسکه. اسماعیل علیه السلام چې کله خپې ټکولې دا کوي راښکاره شوی دی. حضرت هاجرې بی بی علیہ السلام ورته بندې واچوله. حضور پاک فرمایي زما په مور هاجرې د الله رحم وکړي، که د زمزم دې اوبو ته یې بندې نه وی اچولې، د دنیا ګوټ ګوټ به دې سیراب کړی. هماغسې دی د دنیا ګوټ سیراب کړي، خو خلک یې ترې وړي. که بندې نه وه ممکن و چې د نیرونو په شکل کې الله رسولی وي. بهر کیف دا د الله د قدرت لویه نښه ده. خلک یې څکي او څکي د زمزم اوبه، چونکې د یو پیغمبر د خپې د معجزې اوبه دي. او حضور پاک فرمایي شفا ده پکې، برکت دی پکې. په یو موقع حضور پاک مبارک په ولاړه مسکلې دي، چې راغې نو اوبه د زمزم یې په ولاړه وڅکلې. دې وجې نه بعضې علما وایي چې د زمزم اوبه څکې نو د ادب او د احترام د وجې قبلې ته مخکې او ودرېږې د اوبو څکې د ادب او احترام ده. بعضې علما پکې دا هم وایي چې نبی علیه السلام په ولاړه په دې وجه څکلې وي چې هغه ځای کې خټې وي، د ناستې ځای پکې نو ولاړه څه سنت نه ده. که څوک یې په ناسته څکي نو په ناسته دې وڅکي، او که څوک یې په ولاړه څکي په ولاړه دې وڅکي. خو مستقل په ولاړه څکل او دا یو مستقله ذمهداري ګڼل ښه نه دي. که یو سړی وي چې خامخا به یې په ولاړه څکم او که مې ونه څکلي ګناهګار به شم، داسې نه ده پکار. نور که څوک د برکت دپاره ودرېږي او ویڅکي لا ښه ده، او که څوک یې په ناسته څکي لا ښه خبره. که څوک قبلې ته مخکي چې دا برکتي اوبه دي او دا څکل هم د دې عبادت دی، عبادت د سړی قبلې ته مخ کوي ښه خبره. او که څوک قبلې ته مخ نه کړي نو هم څه ګناه څه وبال پکې نشته. چونکې رسیږي نه پاکې سوچه اوبه، علما وایي پکې نورې ګډې کې. خلک وایي لکه دا ګډې اوبه دي، ګډو کې فایده ده. ولې؟ ځکه چې سوچه اوبه به 15 کسه وڅکي، او چې نورې پکې ګډې کې نو 100 کسان به وڅکي، او ته یې څه خرڅی خو نه چې ګډون پکې ګناه ده. نو لا یزیدو الا خیرا، وایي ته پکې نورې اوبه ګډې کا، وایي ځکه دا ګډون نور خیر پیدا کوي، دا نور فایده وی پیدا کوي. د 10 نه به 20 کسو ته ورسي، او د 20 نه به 0 کسانو ته ورسي. نو په ګډ اوبو ګډولو کې فایده شوه، تاوان پکې نه دی. دا د زمزم د اوبو برکت او د زمزم د اوبو شفا چې الله پې شفا ورکوي. ښه د صفا غونډۍ ده، ګوره آیات بینات، د صفا غونډۍ نه طواف مسایې شروع کېږي او د مروه په غونډۍ ختمیږي. او زمونږ مور بی بی حضرت هاجرې
علیه السلام په دې کې منډې والې دي. یو ځای خوړو چې هغه ځای به راورسېد بچې به ورته نه ښکارېد منډه به یې کړې. هماغه طریقه د بیبي هاجرې الله په مسلمان هغه ادا د الله خوښه شوې ده، په مسلمان پروردګار هغه ذمهداري اچولې ده چې څه کله طواف وکړي صفا مروه ته لاړ شي، صفا نه شروع کړي او په مروې ختم کړي. هماغه اووه چکرې وایي. او چې کوم ځای بیبي هاجرې منډه والې ده هلته یې شنه راډونه لګولي دي، هغه ځای کې حاجیان هم منډې وایي. که دا سایې دې ونه کړه حج به دې ونه شي نقصاني به. او د صفا غونډۍ هغه غونډۍ ده چې د قیامت یو لویه نښه به هلته ښکاره کېږي. د قیامت د راتلو نه مخکې یو لوی حیوان د دابة الارض ورته وایي چې هغې کې به د هر حیوان نښی، د اتي نښه به پکې وي، د انسان به پکې وي، د اوښ به پکې وي، د چرګ به پکې وي، د مړز به پکې وي، د هر مخ د ځمکه چې څومره حیوانات دي، که دریابي دی او که د اوچې، د ټولو نښه به پکې وي. هغه دغې صفا د غونډۍ نه راوځي، دا به وشلېږي او هغه دابة الارض به راوځي. دا به د قیامت لویه نښه. ورپسې چې لږ مخکې لاړ شي د مینا لوی میدان راځي. په 8 تاریخ د ذوالحجې حاجیان صاحبان مینا ته ځي، 5 لمونځونه پکې کوي. د 8 تاریخ ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن او د عرفې د ورځې د سهار مونځ او هغې سره د یو څو احکامو تعلق دی. حضور پاک مبارک په خپله هلته پاتې شوی دی او چې د هغې خیمه کوم ځای لګېدلی و هلته یو عظیم الشان جومات جوړ دی، مسجد خیف ورته وایي. دغه خیف بني کنانه یو وادي وه د بني کنانه قبیلې، نو هغه ځای کې جومات جوړ دی او هغې سره خوا کې 3 څلي دي، 3 خلک ورته شیطانان وایي. دا شیطانان نه دي، په عربی کې ورته جمرات جمره وایي، جمره د کاڼي ستن ته وایي، مونږ خلک ورته شیطانان وایو. دا په کتاب کې شیطان نه دی. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام بوته د علالولو په نیت، نو د یو ځای کې ورته شیطان راښکاره شو او وسوسې یې ورته اچولې، نو کاڼي راواغېشتل، هغه شیطان یې وویشت، هغه الله په ځمکه هلته ښخ کړ. نو بیا چې لږ مخکې لاړ نو دا شیطان ورته بل ځای راښکاره شو، نو بیا په اوو کاڼو باندې پرې غزار وکړو ویویشته، نو الله هغه هلته ذلیله رسوا کړه، ځمکه کې ښخ شو. نو په 3 ځای کې ورته بل شیطان راښکاره شو، بیا ورته وسوسې اچولې، ښه بچې تا لالی او پلار ته به یې ویل ویم څوکه لالی ورې خوب کې خطا شوې، نو بیا په کاڼو باندې وویشت، نو الله په ځمکه کې ښخ کړه. هغه دا الله ته خوښه ده. اوس به ته هغه ځای باندې پخوا هسې هلته کې یو کاڼی پروت و، بیا سعودي حکومت پې یو لویه برجۍ جوړه کړه، اوس یو لوی دیوال جوړ کړی دی چې حاجیان صاحبان ځي نو دا ولي په لومبۍ ورځ د اختر په ورځ دا یو جمره ولي چې خلک ورته غټ شیطان وایي، او بیا په 2 او 3 ورځ باندې 3 واړه په 7 کاڼو باندې ولي. اوس خو حکومت ډېره اسانتیا راوستله، مخکې ګرانه وه، یو چت و بیا 2 چته شو، اوس 6 چته حکومت دې ته جوړ کړي دي او هغه 6 چتو ته ختلم هغه پوړی ورته جوړې کړي دي چې کومې پوړی د بجلی پوړی دي، ستا له خپه خوا زور پې حاجت نشته چې خپه پې کېږي په خپله دې رسئ، نو اسانتیا پکې ډېره زیاته پیدا شوې ده. نو حاجیان صاحبان د 8 تاریخ دا ورځ هم په مینا کې تېره کړي او بیا چې د عرفې نه را واپس شي نو بیا د اختر لومبۍ ورځ او 2 او 3 هم په مینا کې تېره کړي، مینا کې خپل لمونځونه کوي او خپل ذکر و اذکار کوي. ورپسې بل میدان د مزدلفې دی، هغې کې به قریش پاتې کېدل او مخکې به نه تلل او هغوی به څه چل کو قریشو، هغوی به پکې خپل شعرونه وې، شعر و شاعري او مشاعرې به یې کولې، هر چا به د خپل قومونو صفت کو. حضور پاک مبارک چې کله حج له راغی د قریشو هم دقه خیال و چې دی به مزدلفه کې پاتې کېږي، څنګه زمونږ د پلار نیکه طریقه ده. الله حضور پاک ته اعلان وکړه ثم افیضو من حیث افاض الناس، عام خلک چې کوم ځای ته ځي واپس کېږي چې عرفات ته هلته لاړ شه، نو نبي علیه السلام د مزدلفې نه نیغ لاړ عرفات. واپسي کې شپه بیا په مزدلفه کې کړې ده، حاجیان چې راشي واپسي په لوی میدان د مزدلفې کې شپې پراتي او سحر وختي وقوف د مزدلفې کړی دی. وقوف دی چې الله ته قبلې ته مخکې ذکر و اذکار وکړي او دعاګانې کوي او الله ته جاړي. بیا عرفات میدان دی، 9 نیله مربع میدان د عرفات، هغې کې حضور پاک مبارک د عرفې ورځ تېره کړې ده. د ماسپښین د مانځه نه پس د زوال نه پس تر د نور پرېوتو پورې ټیم حضور پاک مبارک پکې تېر کړی دی او دا فرض دی که څوک عرفات ته لا نه الحج به ونه شي.
که څوک د غروب نه پس د شپې هم ورغی د اختر د سبا خطو پورې نو هم خیر دی هغه قره دې خلاصېږي خو بهترین ټیم یې د زوال نه پس تر د نور پرېوتو پورې دی نو حضور پاک مبارک هلته یو تقریر او خطبه ویلې ده یو یې په منا کې ویلې ده درته بالاختصار ویم سخ کال چې زه لاړم د دې دعوت تبلیغ والا یو مشر دی شوی مولي صاحب مولانا حبیب الحق صاحب ډېر ښه انسان هغه موږ چې کوم معلم سره نو هغه معلم سره هغه مو او لوی ګروپ و د تبلیغي حضراتو نو ما ته راغی یو درخواست کوم مې حکم کوه صاحب یاره وایي ته یو دلته کې د حاجیانو ته یو څو خبرې به مو کې او دعا به مو کې وقوف به م ته وکړي زمونږ د دې ټولو ملګرو دا خواهش ده ما یې ډېره ښه دا خو د ثواب خبره مې تاسو مشران یې پکار چې تاسو وکړي هغې وي نه زمونږ فیصله داسې را چې دا ټول ملګري راغونکو ته ورته دا وقوف هم وکړي په مسنونه طریقه او بیان هم وکړي هغه وخندل وي وصولي به م رالکې ما وی زه دغه چل به درنه جوړ کړم وصولي بیا خیر تاله چل در دی به ته وکړي خندلې ما ډېره ښه دا خو سنت طریقه ده وبکړو تقریبا 2.5 زره حاجیان صاحبان څه ډېر لوی تعداد کې د مختلفو ګروپونو راجمع شو د لوډسپیکر په ذریعه ما هغوی ته یو څو خبرې وکړې او دا هغه خبرې چې کوم حضور پاک مبارک کړي دي د عرفات په میدان کې او د مینا په میدان کې تاسو یې واورئ نبی علیه السلام مبارک یو ځای کې دمه کړې وه هلته یو جومات جوړ دی هغې جومات ته د عرفات جومات وایي نن سبا او بادشاه چې کوم راشي د هغه خطیب راشي نو په هغه جومات کې هغې تقریر کوي مسجد نمیره نمیره د ځای نوم دی هلته حضور پاک خیمه وقوف یې هلته نه دی کړی وقوف یې د جبل رحمت سره کړی دی په عرفات یو غر د جبل رحمت ورته وایي او د پاسه نښه یې دا ده چې په هغې یو سپینه یو ستن غونده شي حکومت ودرولی دی هغې جبل رحمت نه مشرقي جانب طرف ته حضور پاک مبارک ودرېدلی و مخکې هلته یو جومات و مسجد صخره به یې ورته وي غټ غټ کاڼي اوس هغه جومات روان شوی دی څه خلک په غر ورته ولاړ او څه ترې ګیر چاپېره ولاړ د حضور پاک مبارک یو څو خبرې وکړې هلته لار د زوال نه پس او په خپله اوښه مبارکه باندې کېناسته او د صحابو 140,000 کم و بیش صحابه کرام ته ګیر چاپېره چې څه به وایي نبي علیه السلام مبارک نو هغې په خپل تقریر کې یو څو ضروري خبرې وکړئ یو خبره خو یې دا وکړه د نن نه پس سود حرام او بند سود به بند دي د نن نه پس خلکو به سودونه کول او د ټولو نه لوی سود د پیغمبر علیه السلام ترو حضرت عباس رضی الله عنه هغه به کو نو ګوره لاول په خپل عمل کوي په بندېدلو چې مولا په خپل عمل ونه کړي نو بل چاته چې وایي نو هغې هم په عمل نه کوي وایي ته په عمل نه کوي او مونږ ته وایي ټولو نه مخکې په خپل عمل کوي وایي د نن نه پس سود بند بس او که د چا په چا سود پورې وي نو خپل اصل پیسې ته والی سود ته ماخلی او یې ټولو نه مخکې پې زه عمل کوم زما تره عباس چې څومره سودونه خلکو سره وي هغه د نن نه معاف دي بس اصل پیسې ورته واپس کړې سود به نه ورکوې سود ختم زما د قدمونو لاندې ما پیمال که سود نن نه پس ختم سود ډېره لویه ګناه ده الله دې م ترې وساتي د سودخور عذاب د قبر داسې دی چې د وینو په خوټ کېدلو وینو دریاب کې به دې خوټ کېږي الله دې مساتي نمبر 1 دویم یې یو اعلان وکړه هغه دا وی که د جاهلیت په زمانه کې چا د یو بل نه مړي کړي بس ختم شو اوس که نه وي چا څوک ووجل نو قصاص به ترې اخیستلی کېږي او د جاهلیت زمانه کې که د چا په یو بل بدلي دشمنۍ پورې خبره خلاصه او زه پرې لومبی عمل کوم وی زما د تره زوی ربیعه هغه د غوزیل قبیلې خلکو بې ځایه وجلی دی زما له طرف نه معاف دي لومبي عمل پې زما دی درېیمه خبره الصلات د مونځ به خیال ساتئ ګورئ او مونځ څونه قیمتي شی دی مونږ ولې خواري نه کوو نه مونږ صحیح طریقې سره قومه وکړه او نه مو جلسه وکړه او نه مو په صحیح طریقه سجده وکړه او نه مو رکوع وکړه یو عادت هم جوړ کړی دی او یو ډز ډوز وکړو بس سلام علیکم مونځ خلاص شو دا خو الله سره رازداري ده الله سره معراج جو پټې خبرې دي نو حضور پاک فرمایي ګورې د مونځ خیال وساتئ او ورپسې الصلات وما ملکت ایمانکم د خپلو وینځو غلامانو ستا د لاس لاندې چې کم خلک دي ستا د امر او د حکم لاندې ستا نوکر ستا چاکر او ستا همسایه او ستا زمیدار د دې به ګورې خیال ساتئ
څوک چې د چا د قلم لاندې دی او څوک د چا د لاس لاندې دی، غلام، نوکر، همسایه، ګاونډي، کمزوری او دارنګې ماتحت ملازم، د دې به ډېر زیات خیال ساتئ. او بیا وایي النساء، د ښځو ګورې خیال وساتئ. ولې ښځه هم ستا د لاس لاندې ده، که ته یې پرېږدې خو پلار کله تلی شي، که ته یې نه پرېږدې نو د خپل پلار کور هم ترې بند. دا ستاسو لاس کې قیدیانې دي، حضور پاک فرمایي. نو ما مخکې تقریر دې متعلق کړی دی د زنانو د حقوقو متعلق. نو د ښځو به ډېر خیال ساتئ، د غلامانو او د ښځو او د مانځه د دې دریو څیزونو خیال وساتئ. او سود هم بند او زړې دشمنۍ هم ختم. د هغې نه پس حضور پاک مبارک د عرفات د میدان یو څو خبرې وکړه چې دلته دا وقوف تر کم وخته پورې دی، او بیا د جمراتو د ویشتو څارله چې کم احکام دی او د مزدلفې کم احکام دی هغې بیان کړل. او د هغې نه پس حضور پاک مبارک بیا دا آیت نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم. په هغه اوښه مبارکه حضور پاک ناستو چې دا آیت نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ الله وایي ما ستاسو دین پوره کړ. واتممت علیکم نعمتي، او زما لوی نعمت ما په تاسو پوره کړ. قرآن پوره شو باس. او د حضور پاک د راتلو چې کومه ډیوټي وه، کوم مقصد هغه پوره شو. او زما لوی نعمت ما په تاسو پوره کړ. ورضیت لکم الاسلام دینا، او اسلام غوندې دین ما ستاسو دپاره خوښ کړ. نور دینونه او ازمونه ختم، یو ازم یو دین چې هغې ته اسلام ویلې کېږي. دا نوم زموږ د دین الله یې ښودلی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو یهودي راغی، وایي ستاسو په قرآن شریف کې یو آیت دی، که دا زموږ په مونږ نازل وی نو مونږ به هغه ورځ د اختر ورځ ګرځولې وه، خوشحالي به م پې کوله. وی کوم آیت؟ وی الیوم اکملت لکم دینکم. دا آیت ځکه د دین کمال ته او د الله د لوی نعمت پوره کېدو ته الله اشاره کوي. حضرت عمر وی تاسو به آیت د نازلېدو نه پس دغه ورځ د اختر ورځ ګرځوله، او مونږ له خدای د اختر په ورځ را لېږلی دی. دا ورځ د اختر وه. اختر د مسلمان سی چې مسلمان الله پکې وبخي، او الله مسلمان معاف کی. دغه د اختر ورځ ده، د عرفې ورځ خو د مسلمان د بخښنې ورځ ده. یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین فرشتو باندې فخر کوي، تاسو وی چې انسانان دا مه پیدا کوه، فساد به کوي. ګوره د کمې کم ځای نه راغلی دي، د دنیا د بوټ بوټ نه پیسې لګولي دي، بچي او ښځې وطن یې پرېښی دی او دلته راغلي دي. نو چې دونه خواري کړې ده، وطنونه او بچي پرېښي ده او دې میدان ته راغلي دي، او د کفن یې اغوستې دی، ځکه دغه وخت ټول په احرام کې وي. یو یې پرتوب په ځای څادر ته وکړي، او یو یې د کمیس په ځای ته وکړي، او څښا بینونه تیزي. ځکه د حضور پاک مبارک نه تپوس شو، وی کوم حج بهتر دی؟ وی چې په کم کې د لبیک چغې والي کېږي او څاروي پکې حلال شي. او اجي کم یو بهتر دی؟ وی چې ببر سري وي او څښا بین تیزي. نو هلته څوک لامبي هم نه، څښا او څکلامبي بعضې وخت لمبل مستحب دي. صابون نه استعمالوي چې هغه څښا قیر پرې د پاسئ. ګوره خیرن خچن د کفن او د عرفات میدان بنا بر یو قول، اختلاف پکې شته، خو یو قول دا دی چې دا میدان به د قیامت پر ورځ د محشر میدان وي. هغه ځای کې چې کوم ځای به الله حساب کتاب کې تله د میزان به لګېدلي، مخلوق به را جمع کوي، وي دا ما ټول وبخل. فرشتې وي الله فلان کې خو ډېر لوی ګناهګار دی، هغه فلان کې هم ګناهګار، فلان کې دی له هغه دې غرض له هغه دا ګناهګار، وی غلې کښېنه د دې نیکانو د برکت د مرتضی هغه مبخل. نو دا لوی میدان د عرفات په میدان کې دا مخلوق را جمع دی. نو حضور پاک مبارک په دغه میدان کې چې دا آیت نازل شو، د مسلمان دپاره د خوشحالۍ لوی څیز بل شته؟ اختر خوشحالۍ ته وایي چې مخلوق خدا پکې بخښلی کېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس خپله ډیوټي خلاصوي که نه، په هغې خدا لازم و چې امت ته دین به رسوي، او صحابه ټول جمع دي، ښځې هم شته سړي هم شته. نو ګوته مبارکې اوچته کړه، الا هل بلغتو، خبردار ای خلقه ما له جواب راکې، هل بلغتو، ما دین رسولی دی که نه؟ چا انکار خو نه شو کولی چې نه دی رسولی؟ او بلکل د الله رسوله مونږ دا ګوی ورکوو چې تا دین مونږ ته را رسولی دی. عایشه بی بی فرمایي وی که چا دا وي چې حضور پاک یو رکوټې غوندې دین پټ کړی دی، دی ډېر غټ دروغ ووی، حضور پاک دین نه دی خو راغلی دی چې دین خلکو ته ورسوي. بې وازو که الا هل بلغتو، ما تاسو ته الله خبرې رسولې که نه؟ د دین تبلیغ مې وکړه که نه؟ دین مې ورسو که نه؟ وی او بلکل.
نو چې دی ووی نو حضور پاک دغه وخت کې وجړل او ګوته مبارکې اسمان ته اوچته کړله اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد درې ځله یې ګوته اوچته کړه الله ته ګواه شه ګورې هسې نه د قیامت پر ورځ انکار ونه کي چې مونږ ته دین نه دی را رسولی دا د ستا مخکې اقرار کوي په دې لوی میدان کې د کفن په جامو کې اللهم اشهد خدایه یاره ده ولې حضور پاک نه به تپوس کېږي د قیامت پر ورځ پیغمبرانو نه به تپوس کېږي دین دی رسولی دی که نه دی رسولی نو دی ګواه نو جړا ولې کوي علما وایي وایي په دې حضور پاک وجنل چې ګورې ما په دې خپل امت الله ګواه کړ دا ډېره غټه خبره ده چې الله ته پې ګواه شي اللهم اشهد خدای ته ګواه شه دې ستا مخکې په دې لوی میدان کې ګوهي وکړه ما دین ورسو زما ډیوټي ختمه شوه اوس بس تاسو څه ډیوټي وي تاسو به څه ډیوټي وي 1,40,000 صحابه کرامو ته وایي ستاسو به څه ډیوټي وي ما خو دا ډیوټي وه چې د الله روړی دین مې تاسو ته ورسو تاسو به څه کوئ فلیبلغ الشاهد الغائب تاسو چې دا کوم حاضر د عرفات میدان کې ولاړ یې دا به نورو ته اوس رسوئ دا دین به نورو ته رسوئ دا ما چې څه وایي دا به نورو ته رسوئ دا مونځ او دس زکات حج او د احکامات به نورو مسلمانانو ته رسوئ دا ډیوټي شوه که نه ما خلاصه شوه ما نه به الله اوس تپوس نه کوي چې دین رسولی دی که نه دی رسولی اوس به تاسو نه الله تپوس کړي د محشر په دې لوی میدان کې دا خو د محشر میدان وایي د قیامت پر ورځ د عرفات په دې لوی میدان کې تاسو نه به الله تپوس کوي چې آیا تاسو دین امت ته باقي ته رسولی دی که نه دی رسولی صحابه وایي بلکل مونږ دا ډیوټي په سر واخیستله څنګه چې تا مونږ ته دین ورسو مونږ به دین نورو ته ورسو شیخ مولوي صاحب ته مې ما اوس کار وکړو ته پوهېږه وکړل دی پوهېږه ما د عرفات په میدان کې د ټولو نو سواده واخیستله او د حقیقت دی پټه خبره نه ده نه په چې احسان دی دا زمونږ ستاسو ذمهداري ده که نه زمونږ ذمهداري ده مونږ ته حضور پاک دین راورسو او د حضور پاک راوړلی شوي دین به مونږ امت ته رسو په مختلفو طریقو رسول کېږي په دعوت او تبلیغ طریقه رسول شي د جمعې په تقریر رسول شي د جنازې په تقریر رسول شي 2 کسان مسلمانان را جمع کا او هغوی ته ترجمه وکړه حدیث بیان که ورته دعوت او تبلیغ سره منسلک شه هغوی سره لاړ شه په خپله به هم پوه شي قوم به هم پوه کړي دا د دین د رسولو لارې او طریقې دي زمارو او په مینا کې څه وایي په مینا کې حضور پاک مبارک یو تپوس کوي صحابونه وایي دنده څه ورځ ده صحابه خو پیو چې د اختر ورځ ده نو نبی علیه السلام مبارک داسې تپوس ولې کوي څه چل دی جو جواب یې ورنه کړ وی الله او رسول ته پته نه وی ولې د لوی اختر ورځ نه ده وی صاحب ده که نه وی نن د سم دا کومه میاشت ده نو صحابو ته خو پته وه چې ورته پته چې دا حضور پاک تپوس کوي څه چل دی پکې جواب نه ورکو ولې دا خو ښکاره خبره چې د لوی اختر وی د ذوالحجې میاشت نه ده وی صاحب ولې نه وی دا کوم ښار دی وی صاحب الله او رسول ته به پته وی دا د مکې مکرمې ګوان هغه ښار نه دی وی دی وی ښه خبردار وره زه به د هغه حدیث مفهوم درته بیان کړم وی لکه چې دا لوی اختر ورځي او د بیت الله خوی او د لوی اختر میاشتي او په دغه ورځ څوک د بیت الله په خوا کې یو خطرناکه ګناه وکړي الله به څونه خفه کېږي چې وزم د اختر ده او د بیت الله ګوندم دی او د ذوالحجې د لوی اختر میاشت هم ده او ته د بیت الله په خوا کې یو خطرناکه ګناه کوې نو دا خو د الله ډېر خفه کوه نو د مسلمان وینه تویول او د مسلمان مال اغشتل په ناجیزه طریقه او د مسلمان بېعزتي کولو په هغې الله دونه خفه کېږي چې د بیت الله په خوا کې د لوی اختر په ورځ د ذوالحجې په میاشت کې خطرناکه ګناو کې دومره په هغې نه خفه کېږي د مسلمان عزت به نه اخلي حیا به نه اخلي د مسلمان وینه به په ناجیزه طریقه نه تویې او د مسلمان مال به په ناحقه طریقه نه خوري په دې الله د هغې بېعزتۍ نه زیات خفه کېږي دا ټول د مکې مکرمې د حج سره متعلق امور دی عرفات کې حضور پاک مبارک دعاګانې وکړې امت لپاره الله قبول یې کړې یوه دعا وه چې هغه هلته قبوله نه شوه مزدلفې ته چې راغی هلته وجړل قبوله شوه حضور پاک مبارک وخندل چا تپوس وکړی سید د خندا موقع خو نه ده تاسو وخندل ولې وی هغه دریمه دعا مې خدای قبوله کړه امت لی کړې وه وی شیطان مې ولید چې خاورې په سر اچولې و منډې یې والې د هغه منډو پورې خندا راله فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا کم سړی چې دې کور ته ننوت دی محفوظ شو
د ګناه نه محفوظ شو، د شیطان د چالونو نه به هم خدای ساتي، او که خطا کړی وي د هغې نه هم، او د انسانانو نه محفوظ دی. ځکه هلته که د پلار دشمن هم چاله په مخه ورشي یو بل ته غږ نه کوي. انسان خو څه کوي، حیوانات هم په امن دي. حیوانات خو څه کوي، بوټي به هم نه پرې کوي. خدای پاک دې مونږ او تاسو ټول بیت الله مبارک ته د مدینې شریفې له بوتلی کړي، خو په صحیح غرض. بعضې خلک نبی علیه السلام فرمایي قیامت ته نږدې خلک به ډېره څوک دي چې خلک راته عجیب وایي، او خلک وایي چې 2 حجه وکړل او 3 وکړل او حج له لاړ، او څوک په دې له نه ځي، څوک به په نورو غرضونو ځي. اصل غرض دا دی چې سړی هره یوه نیکي وکړي او غرض د ده دی چې ما نه پې الله خوشحاله شي. چې الله خوشحاله شي خو هر څه شته ګل. چې الله خپی نو که ته هر څه غواړې د دنیا لوی نعمتونه در سره وي، نو څه پې هر څیز خو په الله کې دی. هغه دغه قصه به ده څه چې د محمود غزنوي د هغه غلام وی څوک چې څه غواړی نو وله ورکوم. یو شی غوښته، بل شی غوښته، بل شی غوښته، بل شی غوښته، بل شی غوښته، چا مال او چا دولت او چا اس او چا بنګله. هغه یو غلام ولاړ وي، تا خو څه ونه غوښتل، ویلې چې څه غواړم به رانه کړې. وی نن زما اعلان دی شا به غواړه، نو په بادشاه لاس کې خو زه خو تا غواړم. وی تا ته څه وی، ما غواړې خو خدمتونه به کوې. غلام به ازادي وغواړه چې ازاد دی کم. وی چې ته زما هر څه زما دي. دا کمقل دی چا اس بوته او چا غلام بوته او چا بنګله واغېسته، یو شی به واغېسته، او چې ته زما شوې دا ټول سلطنت زما دی. نو چې خدای ستا شو نو هر څه ستا شو. داسې ده که نه؟ هر عمل چې کوې غرض او نیت دا ساتئ چې من الله خوشحاله شي. د مخلوق زړونه الله په لاس کې دي، مخلوق به د سره په خپله الله خوشحاله وي.